حوالی ډیر دي ښا دا د بخاری ورکوم ځکه دی دا بخاری مونږ ته ډېره نیغه نیغه کوي که نه پوهېږي پې نه زما چلنج دی مړو ژوندو د مذهب مخالفینو ته په بخاري شریف کې یو حدیث دی په اول جلد کې چلنج ورکوم دوی ته چې دا دی صرف زما مخکې قرت دی او ترجمه دی کې بس زه د دوی مذهب ته وروړم دوی په بخاري څه پوهېږي بخاري باندې دوی پوهېږي نه خو هغه داسې حدیث دی چې هغه دوی چېرته لوستی شي چې ولولي که نه چې ولولي نو څوارلس ځایه د دې مذهب پکې رد پکې راغلی دی هغه داسې حدیث دی صرف دی به یې د خلکو مخکې ما ته وایي او ترجمه به یې دی کوي بیا به درته وایم چې وروره ستا څنګه عقیده ده هغه حدیث دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حج ته او عمرې ته ځي په هغه لار ځي چې په کوم لار رسول الله مبارک تللی او چې په کوم ځای کې 2 رکعته مونځ کړی په هغه ځای کې 2 رکعته مونځ کوي او چې کوم ځای ناسته کړي هلته ناسته کوي هغه سفر کوي واپسي ورباندې بیا راځي او دوی د انبیا چې کوم ځای ناسته کړي هغې ځای ورتلو ته شرک او بدعت وایي د ده په مذهب باندې رد دی ورکړي دا که صرف هغه پیش کړي نو دې کې خو ناتخواني شوې ده د بخاري شریف نه ثابته که د نورو کتابونو حوالې در کومه ترمذی شریفه په شمایل کې حدیث ذکر کوي راوی د حدیث وایي امام مسجد نبوي کې رسول الله مبارک په یو مجلس د صحابو کې کتلی دی چې صحابه کرام کانو یناشدون الشعر دی به په خپلو کې شعرونه ویل او رسول الله مبارک به ورته غوږ ایښی وربما کان یتبسم معهم کله به مبارک تبسم وکړو په شونډو به یې مسکا ورته راغله راوی وایي یو ځل نه 100 کرتونه زیات داسې مجلس ما لیدلی دی بهرحال که شعر باندې رد کړي اوس خو دوی شروع کړي که نه او داسې بې نوره اوازونه یې دي زه محمدي یم او زه محمدي یم داسې څه شی وایي دوی یم خو که وهم پرېږده نو زړه به هم ترې تور شي داسې بې نوره اواز ځکه زړه کې خو یې مینه نشته نو په شعر به څه وکړي مینه خو د هغه چا شعر د هغه چا په خوله خوند کوي چې زړه خو د مینې نه ډکي که نه زړه کې مینه وي نو په خوله باندې اواز راشي خوند وکړي معززو زمونږ دا محفل د خیرونو مجموعه ده دې کې تلاوت دی دې کې نعتخواني ده دې کې واعظ و نصیحت دی دې کې د الله په عبادتګاه کې ناسته ده دې کې درود شریف دی دې کې صدقات او خیرات دی نه چې راغونډې کې نو دې کې ناروا څه شی کېږي چې ته دې ته ناروا وایي که اوس چېرته پکې د ښځو میلادي لکه دا بعضې پنجابیانې کوي ته پیرت کوې نو مونږ هم پیرت کوو چې زنانه دې میلادونو ته نه ځي لکه چې د فساد زمانه ده چې جومات ته نه ځي نورو څیزونو ته نه ځي نو دې ته ولې راځي فساد دی که او که دا شانته کارونه نه وي صحیح علما ناست وي بیانات کوي په مساجدو کې د دې مخنیوی نه دي پکار دا د دې سرکرده او هم چې کوم دی لیکل کړي چې الله تعالی به په دې کې اجر عظیم ورته ورکړي نچوړ زما د بیان دا دی چې مسلک د اهل سنت والجماعه به کلک نیسئ او د اهل سنتو پہچان دا دی چې دوی به د تمامو صحابو قدر کوي د اهل بیتو به قدر کوي د امهات المؤمنین به قدر کوي د سلف و امت پسې بس پکه خوله نه خوځوي هغې ټول په خیر باندې تللي دي هغې الله د دین خدمتونه کړي دي د هغې د خدمتونو به شکریې مونږ ادا کوو نه چې الټه راپاسېږو یوه نیمه خبره دا خبره یې غلطه وکړه او دا خبره یې غلطه وکړه نه نه هغې مونږ ته خدمت کړې مونږ ته یې د دین شرحه کړې ده او امام شافعي رحمه الله څه فرمایي جميع ما قالت الائمه شرح الحديث امامانو چې څه خبرې کړي دي دا د حدیثو شرحه ده وجميع ما في السنه شرح القرآن او حدیثو کې چې څه شی دی دا د قرآن شرحه ده چې یو سړی وایي قرآن منم حدیث نه منم دا قرآن نه مني ځکه قرآن د حدیثو تلقین کړی دی چې یو سړی وایي حدیث او قرآن منم او د امامانو خبرې نه منم دا معنا نه مني د قرآن او د سنت ځکه د قرآن او د سنت شرحه مونږ ته امامانو کړې ده هغې باندې د دې زمانې مولیان نه پوهېږي دا شرحه مونږ ته هغوی ښودلې الحمدلله ثم الحمدلله چې مونږ تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله په بهترین مسلک فروعو کې او په عقیده کې اهل السنه والجماعه یو الله دې په دغه مسلکینو مونږ ته تر مرګه استقامت راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله